کله غټ شي کنه نو څه شي به جوړیږي څه سوچ ټکل چې یار څه به جوړیږم ډاکټر جوړېدل غواړم غواړم ویری ګډ دغه سره زمونږ دا کوشش دی چې موږ یو دو سره دینی تعلیم د دې اخلاق د دې کردار د دې د قوم سره ناسته پاسته د په اخلاق سره وشي او په آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، دیکھو یہ ہے سنت یہاں ظالم طاہر کا ٹولہ تھا، یہی محمد بن قاسم اللہ اکبر بولا تھا، تلواروں میں کیا بجلی تھی کیا شعلہ تھا، گنتی کے کچھ غازی تھے لاکھوں کا لشکر ڈولا تھا، یہاں کے ذرے ذرے میں اب دولت ہے ایمان کی، یہاں کے ذرے ذرے میں اب دولت ہے ایمان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، جس کی خاطر ہم نے ډیره ډیره مننه چې تا مال په خپل پروګرام کې مقرر کړه، زه ستا ډېر مشکور یم. د دې پروګرام په حوالې سره زیات موږ متاثره په دې یو چې دا یو د سکول اداره ده او د انګریزي تعلیم اداره ده، او په دې کې ماشومانو ته تربیت ته قرآن شوی دی او د تفسیر سره قرآن اخر سر ته رسولی دی. موږ د دې ډېر مشکور یو. دا پروګرام ډېر خوندور دی او زیات مطمئن په دې یو چې په دې زمانه کې چې د دیني علومو سره دا کم عصري علوم چې دي دا یو ځای رواني، نو د ده به آخرت هم نه خرابېږي او دنیا به هم نه خرابېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شفیع الله. پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دې ټایم کې مونږ موجود یو دا د مخوزي کوسپا او مرکزي چې کومه علاقه ده هغې کې مونږ دې ټایم کې موجود یو دا نیشنل پبلک سکول مرکزو کې چې کوم پرایویټ سکول دی په هغې کې یو ډېر ښکلی پروګرام سالانه تقریب را جوړ کړی شوی چې په هغې کې د ماشومانو رزلټ و، هغې سره سره هغې ډېر ښه مارکس راغلي نمبر یې هغې په وجه هغې ته ایوارډس او د هغې سره سره د ټولو نه بهترینه خبره دا وه چې په دغې سکول کې دنده د قرآن عظیم الشان ختم مو شو، په ناظره مو شو، دنیا ماشومانو هغې باندې په ناظره ختم وکړو. هغې سره سره 50 نه اباو ماشومان زما په خیال چې هغه د ترجمې و چې په دغې سکول کې دنده هغې په ترجمه قرآن ختم کړ. ډېر ښکلې محفل و، ډېر لوی علماو ته راغلي وو، د دې علاقې سیاسي خلک هم راغلی او عام ولس هم راغلی او لایو پروګرام موږ چلولی دی، تاسو به کتلی. زما په شا که تاسو وګورئ اخوا دېخوا وګورئ ټول د دې سکول ماشومان ولاړلي. زه به ورسره مختصر د دې څلور خبرې کومه. دا یو ماشوم ما سره ولاړ دی، ده نه به زه دا تپوس کوم چې نوم دې څه دی او په کوم کلاس کې سبق وایي. السلام علیکم، زما نوم رضا الله دی او کلاس 6 کې سبق وایم.
اوس ته په دې امتحان کې څومره نمبر راغلي؟ ماشاءالله زما په دې امتحان کې ډېرې ښه نمبر راغلي 789 او زه په بل تېروتي سالانه امتحان کې زه 4م پوزیشن راغلی او ما د خپل زړه کې دا وعده کړې چې زه به انشاءالله زما نه چې کوم لمبي راځي هغه ماشومان به زه وروستو کوم او زه به فسټ پوزیشن اخلم. تا خپل محنت زیات دی، استادانو سره محنت کوي، استادانو نه خوشحاله مطمئن که نه؟ شکر الحمدلله زمونږ په دې سکول کې زمونږ د استادانو موږ سره ډېر زیات محنت دی. د هغو محنت سره موږ خپل محنت هم کوو او زمونږ د پلار مور موږ سره هم ډېر زیات محنت. تاسو نوم دی کوم کلاس کې سبق وایي؟ زما نوم نعمت الله دی او په شپږم کلاس کې سبق وایم. او څو نمبر یې دې اخیستی؟ 785 نمبر. 785. خپل محنت ته ډېرو استادانو سره محنت کړی دی. الحمدلله زموږ د دې سکول استادانو ډېر محنت موږ سره موږ دا نمبر یې ځکه اخیستی چې 785 نمبر یې اخیستی. مستقبل کې بس څه جوړېږي، را روان وخت کې بس څه جوړېږي، څه سوچ دی؟ زه د خپل علاقې خدمت کوونکی جوړېدل غواړم چې زموږ د علاقه د نورو علاقو نه مخکې شي، زموږ د علاقه د نورو علاقو نه مختلف وي. ټیک الله دې کامیاب کړه، زموږ دعا به در سره وي. ته راشه دا ماشوم چې دی ماشاءالله دا ډېر تکړه دی. ما به چې کله هم کاته نو دی به راته، کله به جنسي اخیسته او کله به کپ اخیسته. تاسو نوم دی؟ عباد الرحمن. او تاسو نمبر یې اخیستی دي؟ 782. ته کوم کلاس کې سبق وایې؟ 3. او انشاءالله الله دې غټ کړه چې کله غټ شي که نه نو څه شی به جوړېږي؟ څه سوچ ټکل دی چې یار څه به جوړېږم؟ ډاکټر جوړېدل غواړم. ډاکټر جوړېدل غواړم. ویری ګوډ. انشاءالله تعالی لږ وخت بعد به دغه ماشومان به د دې علاقې تقدیر بدلوي. دا به زموږ انشاءالله امیدونه وي. او سره ما سره د دې سکول یا ټیچر جناب عارف الله صاحب ولاړلی. ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام وشو زما د طرف نه په دلو مبارکي. دومره ښکلی پروګرام تاسو ارینج کړی او بیا به شکریا هم ادا کوم چې تاسو ما جذب کوم دعوت راکړه. زه د ټولو نه لومبی چې دی د همدم ټي وي صاحب، همدم ټي وي جناب شفیع الله صاحب چې دی د هغې ډېره شکریا ادا کوم چې هغې د دې لنډ تنګ وخت چې دی د هغې کې د ډېرو زیاتو مصروفیاتو باوجود هغې موږ ته خپل د قیمتي وخت نه چې دی موږ ته وخت راکړو او زموږ پروګرام ته یې نوره هم ښکلا ورکړله. نو زه هغې ته په دې باندې ډېر زیات مبارکباد ورکوم او خوش آمدید ورته وایم او د هغې ډېره زیاته شکریا ادا کوم. الله پاک دې ښاد او آباد تاسو لري. هر څه ته ووایه چې یاره مونږ وکاته که نه ستاسو ماشاءالله په سکول کې لکه د ترجمې ماشومان هم ډېر زیات وو، د ناظري ماشومان هم ډېر، ټول تعداد در سره څو په هغې ته ترجمې شو او د ناظري شو؟ زموږ سره دلته کې چې دی اوس د دې ماشومانو کې ختم د 67 ماشومانو ختم وو. په دې کې تقریبا د 15 واړه چې د دې د ناظري ختم وو. په دې یو کال کې د ناظره وویله او باقي 52 ماشومان داسې دي چې د هغې قرآن کریم ترجمه چې ده تقریبا په 3 کالو کې پوره شوله او په 3 کالو کې هغې سره د پیریډ سره چې دی یو پیریډ ورته اخیستلی شوی دی، بیا د هغې باوجود هغې له جدا وخت ورکړلی شوی دی او هغې د قرآن کریم چې دی په دې وخت کې د خپل هغه شوق او محبت چې محنت چې دی د هغې سره قرآن کریم ورسره هم په ترجمې سره ختم کړو. مونږ چې کتل دي نو سکولونو کې اکثر دا سیسټم نه وي که نه، لکه د ترجمې سیسټم یا د ناظري. اوس پته نشته چې ولې نه وي، ټایم نه وي، ټایم شارټ وي یا په دې باندې وخت ډېر لګي که نه، کافي ټایم خواري غواړي، محنت زیات غواړي. تاسو دا خیال څنګه راغلی چې یار دی کې دا سیسټم هم پکار دی، دا خو ډېر لازمي خبره وه، نو دا سوچ مو کله څنګه راغی؟ نو موږ عام دنیاوي لیول څومره پرایویټ سکولونه چې دي یا سرکاري سکولونه چې دي د هغې دعوا هم دا لکه څنګه چې موږ خلک وایو که نه، نن اوس حکومت چې دی نو هغې د قرآن کریم خدماتو دپاره چې دی نو هم دا لازمي کړې ده چې قرآن کریم به په ناظره باندې وړو ته ښایي، په ترجمې سره به ښایي، لیکن هغه صرف په مطلقي د خولې په هغه وینا سره ده. نو موږ نه دي لیدلي هغې چې هغې څه زده کړي دي او څه نه دي زده کړي. نو زمونږ هم دا شوق و چې آیا حکومت هم دا مطالبه کوي او زمونږ هم دا شوق دی. بیا زمونږ فیلډ داسې دی چې هغه موږ د علماو طلباو سره تعلق ساتو، قرآن کریم مو په خپله هم زده کړلی. نو موږ هر ځای کې دا شوق چې موږ د قرآن کریم څومره زیات عام شولی او څومره زیات خلکو زده کړلی، نو د هغې د وجې نه چې دی زمونږ دا خواهش و هغه الله رب العالمین زموږ د 2-3 کالو کې دا محنت هغه ثمره موږ ته وښودله. نن تاسو هغه پروګرام ولیدو. سکول کوم ځای پورې دی، کوم کلاسه پورې دی؟ زمونږ سکول چې دی الحمدلله سکالي چې دی 7 کلاس چې دی دا سر ته ورسېدو او 8 کلاس نه منن دې کال زموږ اراده 8 کلاس به اوس دغه کېږي. را روان مستقبل څه وینئ د دې علاقې د دې خپل سکولو مستقبل لپاره ستاسو سوچ به صحیح؟ مستقبل لپاره زمونږ سوچ زمونږ خو دا دی موږ وایو چې د ماشومانو ته څومره دیني تعلیم سره څومره چې دنیوي تعلیم کوي هغه په هر لیول سره چې دی، که هغه اردو سبجیکټ دی، که هغه میتھس دی، که هغه انګلیش دی، که هغه فزیکس کیمسټري بایولوژي ده، د هغې د هر دغه سره زمونږ دا کوشش دی چې موږ وایو دوی سره دیني تعلیم، د دې اخلاق، د دې کردار،
د دې د قوم سره ناسته پاسته د په ښه اخلاقو سره وشي او په ښه دغه سره وشي نو د هغې لپاره زموږ دا کوشش دی موږ وایو چې لکه اداره چې ده دا مخ په ترقۍ منې په دې منې به ځي دغه کوشش زموږ دی. ډېره مهرباني ډېره شکریہ. ډېره مننه. شکریہ. قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې زما په شا زما اخوا دېخوا ټول ماشومان ولاړ نن سبا په دې حالاتو کې کوریج ډېر ګران دی او کیمرې شاته مې برکت صاحب درول یقین په خدا که دلم اخوا دېخوا سړی نه دی په کار ځکه چې ډېر ګران دی نن کوریج دې ماشومانو کې. بهرحال زه به هم دا خبره اټ کم اخر کې چې ما چې څومره ویډیوګانې کړي دي یا څومره د سکولونو پروګرامونو تللی یم دا به منفرد سکول وي یعنې دا به جدا وي ځکه چې په دې کې دواړه تعلیمونه دواړه مطلب دا دی چې رهنمایي هغه په دې سکول کې کېږي د قرآن علم پکې هم ښودی کېږي هغې سره سره دنیاوي تعلیم پکې هم ورکولی کېږي او دغه وجه ده چې نن تاسو پروګرام کې وکاته چې د دنیاوي سره سره اخروي هغه ماشاءالله څومره لوی واړه چې دی نو د قرآن نه فیضیاب شو. برکت صاحب چونکې زما خو الله هغې ته نه به کم انسان یم څه به وایه په ننني پروګرام ته به کوم چونکې انوایټ کړو. نو نننی پروګرام خو ماشاءالله ډېر ښکلی وشو او دا د دې استادانو د دې سکولو د دې استادانو ډېر زیات محنت دی د ماشومانو سره چونکې زما خپل ماشومان هم په دې سکول کې سبق وایي 3 ماشومان مې د 3 واړه په دې سکول کې سبق وایي او د هغوی ډېر ښه رزلټ راځي او ډېر ښه ښکلی محنت ورسره کوي استادان. موږ به ډېر سخت خوشحاله یو او د علاقې دپاره دا یو ډېر ښه سکول دی مطمئن یې او ډېر پرې مطمئن یو. تھینک یو ډېره مهرباني خپل کور بشه په الله ته ورکړئ اجازت او ګوره همدم چې وي د الله په امان. کا صدقہ ہے دولت